نو دا بل سوال چې تا کوم کړی دی چېرې مانځه والا باندې سلام کول دا جایز دي که نه او که سلام کولی شي بس جومات ته راننوځي خلک مانځه ولاړ دي چې دی سلام کولی شي نو دوی به ورله جواب څنګه ورکوي جواب طریقه څه ده نو سلام کول مزګزار ته دې کې خو د علماء اختلاف دی چې څه حکم لري امام ابن منذر رحمه الله الاوسط کې فرمایلی دي چې د علماء اختلاف دی مزګزار ته مونځ کوونکي ته په سلام اچولو کې دې کې اختلاف دی یوې ډلې دا بده ګڼل ده لکه دغه کسان نه یو عطا بن ابي رباح دی ابو مجلس او عامر الشعبي اسحاق بن راهوی او جابر بن عبدالله وی که زه یو قوم خواته ور داخل شم چې هغوی مونځ کوي نو زه پرې سلام نه اچوم نو بله یوه ډله د هغوی اجازت ورکړی چې مونځ کوونکي ته سلام کولی شي لکه د هغه کسانو نه چې سلام کول ثابت دی یو عبدالله بن عمر هم دی چې هغه مونځ کوونکي ته سلام کړی و او ابن القاسم وی چې امام مالک په سلام کول مونځګزار ته بد نه ګڼل امام مالک نه ابن وهب نقل کړی دی چې هغه به لکه دا روایت هم دغه نشته دی چې دغه دا خوښه نه و چې سړی دې مونځ کوونکي ته سلام وکړي امام احمد بن حنبل چې کوم دی دې کې سباک نه ګڼو اثرم فرمایي چې ما ابو عبدالله امام احمد ولیدو چې هغه جومات ته داخل شو په هغه کې صرف مونځ کوونکی و یو مونځګزار کس پکې و نو سلام یې ورته وکړو نو صحیح حدیثونه پته لګي چې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام کوو په مانځه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اشاره باندې جواب ورکوو او یا به سلام چې کله وګرځو نو د مانځه نه بیا به جواب ورکوو په خوله باندې لکه بعض هغه حدیثونه یو حدیث امام مسلم روایت کړی دی جابر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په یو کار پسې ولېږلم بیا زه رالم چې ما وکاته نو هغه روان و مونځ یې کوو نفلي مونځونه ما پې سلام واچوه ما ته اشاره وکړله یعنې په جواب کې کله چې فارغ شو زه راوختم ما ته ویل چې تا اوس سلام وکړو ما مونځ کوو زه به مانځه وم ځکه هغه وخت کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه کې مشرق طرف ته مخ کړي یو حدیث پکې د ابو داود دی د صهیب رضی الله عنه چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا تېر شوم هغه مونځ کوم ما به سلام وکړو په اشاره باندې ما له جواب راکړو او اشاره چې کومه په ګوته باندې یعنې طریقه د جواب ورکولو په مانځه کې دا شوه چې په ګوته باندې اشاره وشي دا صحیح حدیث دی یو بل حدیث ابو داود کې راغلی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم قبا ته راوتی و چې مونځ یې به کوو انصار ورته راله سلامونه یې کول رسول الله صلی مونځ کوو وایي ما بلال رضی الله عنه ته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه جواب ورکوو کله چې هغوی سلام کوو د مانځه په دوران کې بیا څنګه جواب ورکوو نو هغه راته اشاره وکړه چې داسې نو هغه راوي پکې بیا وضاحت کړه چې دا لاس چې کوم دی نو دا بیا داسې اوچت کو د لاس دا ورغه به ځمکې طرف ته و دا شای چې نه بر اسمان طرف ته و یعنې په دغه طریقه باندې دا لاس اوچت کو امام ابن عبدالبر رحمه الله فرمایي چې علما په دې اتفاق دی چې په چا سلام وکړه شو د مانځه په دوران کې د په اشاره باندې جواب ورکړو نو د باندې هېڅ نشته دی یعنې دا جایز کار وکړو او بیا هم دغه حدیث ذکر کړی د عبدالله بن عمر او د صهیب رضی الله عنه نه چې نبي صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو انصار به داخلېدل سلام به کوو هغه په اشاره جواب ورکوو هغه فرمایي چې بعضې علما ویلي چې په اشاره به جواب نه ورکوي لیکن کله چې مانځه نه سلام وګرځي بیا به په ژبه باندې جواب ورکوي په خوله باندې خو اکثر علما چې کوم دي نو هغوی سلام په اشاره سره د لاس په اشارې سره دا جایز کړی دی د مونځګزار لپاره او یو ډلې وایي چې دی نو دا سلام د مونځګزار باندې سلام اچول چې کوم دي دا بد ګڼلي دي او بعضو اکثرو جایز کړلي وایي داسې امام نووي رحمه الله چې کوم بعضې احادیث ذکر کړلي نو دا احادیث چې کوم دي په دې کې څو فایدې دي یوه فایده پکې دا ده چې په مانځه کې خبرې کول حرام دي که د مانځه د فایدې دپاره یو که نه او بل وایي سلام جواب ورکول دا حرام دي په خوله باندې مانځه کې او که اشاره وکړه نو اشاره څه نقصان نه کوي بلکې په اشاره باندې سلام جواب ورکول دا مستحب دي البته دغه جواب په باره کې بیا مزید تفصیل چې کوم علماو کړی دی نو هغه دا دی
چې هغې کې خو دغه مخکې بحث کې خبر کې خو ته اشاره هم شوله چې مونځګزار په خوله باندې جواب ورکوي دا جدا مسله ده او که په اشاره باندې نو په خوله باندې ویل دا خو حرام دي مخکې جایز ابتدا د اسلام کې دا خبره جایز وه په مانځه کې وعلیکم السلام ورحمت الله دا جواب ورکول په خوله باندې جایز بیا دا حکم منسوخ شو د عبدالله بن مسعود حدیث کې دا راغلی دی بخاری کې دا حدیث راغلی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي ما به نبی صلی الله علیه وسلم ته سلام کوو په مانځه کې هغه په مانځه کې و نو ما به جواب راکوو یعنې په خوله باندې او کله چې مونږ واپس شو د حبشې نو ما ورته سلام وکړو دلته مجمله غوندې خبره چې کله مونږ واپس راغلو ما ورته سلام وکړو نو جواب یې رانه کړو او راته وجه پیش کړه چې په دې مانځه کې خپل ځان له یو مصروفیت دی معنا دا چې بهر خلکو سره به کار ساتل نه دي په کار او دغه بخاري د روایت مزید وضاحت دی ابو داود کې داسې راغلی دی چې موږ به سلام کو په مانځه کې او چاته هم پکې حکم هم کو د خپل یو کار وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته زه رالم او لمونځ کو ما ورته سلام وکړو جواب یې رانه کړو وایي فاخذني ما قدم وما حدث زړو نو سوچونو زه راګیر کړم چې دا بس چل شوی چې دې مال جواب یې رانه کړو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کړو نو بیا فرمایل بېشک الله تعالی نوي نوي نازلې د خپل دین نه هغه چې غواړي وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة دې باب کې الله تعالی نوې خبره دا نازله کړله چې مانځه کې خبرې مه کوئ فرمایي فرد علیه السلام د سلام نه پسې ما له جواب راکړو د سلام وعلیکم السلام یې راته ووایي نو دا حدیث صحیح حدیث دی دې نه پته ولګېده چې مخکې دا جایز و چې مانځه کې چا په خوله باندې جواب ورکولی شي چې جواب به دې ورکوو لیکن بیا هغې نه وروسته خبرو نه منع وشو مانځه کې نو سلام جواب خو هم د خلکو سره خبرې دي خطاب کول دي وعلیکم السلام پته دې سلامتیا وي تاسو نو دا ممنوع شو نو خلاصه د دې خبرې په اول اسلام کې خبرې جایز وي سلام ورکول په خوله باندې هم مانځه کې جایز وي بیا منسوخ شو د حکم خبرې منع شوې سلام جواب هم منع شو ځکه چې دا هم کلام دی او خبرې دي نفس سلام کول مونځګزار ته هم دې کې د علماو اختلاف دی چې مخکې وضاحت وشو که ونه کړی شي نو دا خبره ده ځکه چې دا مونځګزار دی د خپل مانځه نه مصروفه نه شي یا خطا نه شي داسې نه چې په خوله دله جواب درکړي هغه دپاره به دا جایز نه که د حکم ورته پته وي داسې غلط شي په لاس باندې به اشاره کوي یا په سر باندې یا ګوته باندې مخکې حدیث مونږ وویلو او یا دا چې سلام وګرځوي نو بیا به په خوله باندې جواب ورکوي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي والله اعلم